السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید ساتم چې په خیر خیریت سره وي، کور کې به خیر وي. دوستانو نن مې داسې یو وظیفه راوړې ده چې په هغې سره به تاسو خپل محبوب مکمل خپل طرف ته توجه کوئ. خبرې راسره نه کوي، خبرې به راسره کوي، انشاءالله څنګه چغې به درپسې وکاږي. د هغې دپاره به تاسو اول داسې یوه کرښه راکاږئ، بیا به دغه شان ښکته راکاږئ، بیا داسې او بیا به بره، یعنې څلور غوټه چې دی نو کوټنۍ به راکاږئ، پای کې بیا څلور کرښې ووایئ، یعنې پنځه خانې پکې رښتې څلور کرښې پکې ووایئ، یوه دوه دا درې او دا څلور. دا څلور کرښې پکې وویلی شو، دا پنځه کوټنۍ، یو دوه درې څلور پنځه، دا پنځه چې دی دا کرښې شوې. اوس په دې پسې پکې څلور کوټنۍ ووایئ، یوه دغه شان یو بله ووایئ، دوه درې پکې ووایئ، درې سوري درې. څلور کوټنۍ به داسې شي په پلنوالي، په اوږدوالي به پنځه پنځه شي، تاسو کته شي وتره. پای کې بیا ولول د بسم الله، بسم الله پکې په داسې طریقې ولیکئ، بسم الله پکې داسې ولیکئ، بسم په اوله کوټنۍ کې، لفظ الله په دویمه کې، الرحمن په درېیمه کې، په څلورمه کې به الرحیم ولیکئ. نو شان چې بیا به لاندې په دویمه کرښه کې، په دې کرښه کې بیا د دې اخر طرفه شروع کړئ. دلته بسم الله ولیکئ، لفظ الله به دلته ولیکئ، الرحمن په دې کوټنۍ کې ولیکئ، او الرحیم به اخوا ولیکئ. دا شان مطلب بیا په دې درېیمه کرښه کې به د منځ نه شروع کړئ، د دې ځای نه بسم الله شروع کړئ. نو بي با سین میم به دې ځای کې ولیکئ، لفظ الله به دې نه شاته ولیکئ، الرحمن به مخې ته ولیکئ، او الرحیم به وروسته ولیکئ. دا شان اوس په دې بله کرښه کې به بسم الله دغلته، بسم دلته، لفظ الله دلته، الرحمن دلته او الرحیم به دغلته وروسته ولیکئ. بیا به دلته خپل نوم ولیکئ، او دلته به د پلار نوم ولیکئ، خپل پلار نوم. اوله کوټنۍ کې خپل نوم، دویمه کوټنۍ کې د پلار نوم، درېیمه کوټنۍ کې تاسو چا در محبت کوئ د هغه نوم ولیکئ. جنۍ یعنې کې بیا به اخرنۍ کې د هغه د پلار نوم ولیکئ. دا تعویض چې دی دا تیار شو. بیا بېلنۍ سره داسې چل وکړئ چې دا به په ښو کښې کې ولیکئ او خپل محبوب ته به انشاءالله هغه به ستاسو دیوانه شي. استاد مې اجازه غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.